ملک صاحب نن په ټوله کې نړۍ کې د ایم پي متاسس مناوي څه وایي په دې حوالې سره؟ زه اول خو ستاسو د شکریا ادا کوم چې ته رالې او تاسو زمونږ نه تپوسونه وکړه. اصل کې په 1980 کې په دې ورځ باندې عوامی نیشنل پارټي جوړه شوې وه چې دا د څلورو پارټو نه جوړه شوه. یو پکې نیشنل ډیموکریټک پارټي وه NDP، یو نیشنل پاکستان نیشنل پارټي PNP، یو سندھ قومی تحریک پلیجو سے گروپو، یو مزدور کسان پارټي د بنگش سے. دی په نن ورځ باندې په کراچۍ کې په زرداری هاوس کې د دې پارټۍ بنیاد جوړ شو. هغه پارټي چې کوم دا هغې ته نوی نوم چې ورکړو هغه عوامی نیشنل پارټي وه، او د دې مرکزي صدر چې کوم دی نو دا خان عبدالولي خان شو، او جنرال سیکرټري ورسره رسول بخش پلیجو. او په صوبو کې زمونږ د صوبې صدر چې کوم دی نو بیا دا لطیف افریدی، او داسې په سندھ کې فاضل راهو مرکزی سینئر نائب صدر، او د سندھ صدر دغه د زرداری سے پلار دا موجوده پاکستان صدر چې و د پلار حاکم علي زرداری زمونږ د سندھ صدر جوړ شو. نو باغې کې زه په خپله باندې مندوب ما زه لاړم، 3 ورځې مونږ په زرداری هاوس کې تېرې کړې، او دې مخې مونږه ملګري چې کومو دا مونږه په ریل ګاډي کې لاړو، 3rd کلاس ډبه وه. په هغه ډبه کې زمونږ خود د خوشقسمتۍ نه باچا خانم په هغه ډبه کې او فرید طوفان صاحب هم ورسره و. نو د دې ځای نه د نوښار نه والې تر کراچۍ پورې مونږه په یو ډبه کې لاړو، او هلته کې بیا د سند هغه یو زوړ سیاسي دغه چې کوم دی هغه ګروپ ټول چې کوم دی هغه راغلي د باچا خان دغه ته استقبال ته راغلي. مونږ ټول چې کوم دی پټیشن باندې ولاړو، او باچا خان چې کوم دی نو هغې ځان سره بوتله، او نارې والې د باچا خان. او بیا مونږ زرداری هاوس ته لاړو، 3 ورځې مونږ زرداری هاوس کې تېرې کړې وې، او بیا هلته عوامي نیشنل پارټۍ تشکیل وشو. نو بیا مونږ د هغه مخې بهیر رالو. نو دغه یو دغه دی، او په دې دا ورځ چې کومه ده دا د عوامي نیشنل پارټۍ د زیږون ورځ ده، که د جوړېدو ورځې ده، او په دې باندې باید چې مونږ ټول پښتانه چې کوم دي فخر وکړو. او دا زمونږ یو عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده دا د هغه ورځ نه دغه دی، او دا د هغې یو تاسیس مونږه کړ، د تسلسل مونږه مناوو. ډېره مهرباني. ملک صاحب بلکې مخکې ټایم کې منګوي ډېره سیوا شوه، حکومت کم طرف ته روان دی؟ آیا څنګه د حکومت وچګي مو که نه څه وایي؟ مونږ د ویلفیر سټیټ په لاره نیو روان شوي، نو دا خبره به دا ګراني، دا بد ورځ، دا معاشي بدحالي دا به ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې د کمېدو څه ګنجایش نشته. دا خو عمران خان دی چې دیم ناکامه شو، که دې څوک هم راولي په دې سیزونو کنټرول نه کېږي، دا به نور ګراني راځي، نوره به ګراني راځي، زمونږ معاشي بدحالي به راځي، زمونږ اقتصادي حالت به خرابېږي، او زمونږ پیسه دا به ورځ په ورځ باندې نور هم غورځېږي. نو یو ورځ به داسې راشي چې مونږ به بورې کې پیسې ګرځو، او په شاپر کې به وړه راوړو. نو دا حالات را روان دي. خو که د وطن خلکو د دغه خبرې مخنیوي وکړه، او ویلفیر سټیټ په خلکو خبره وکړه، نو انشاءالله چې بیا امکان شته چې دا اقتصادي بدحالي چې کومه ده دا په بدله شي. بیا به تاسو موږ ټینګ راکړو.
خپل قیمتي وخت مراعات کړو انشاءالله وخت نه وخت نه موږ تاسو سره سیاسي ایشو باندې خبرې کوو. ډېره مهرباني.